إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ډیرو عزتمندو مشرانو کشرانو کورونو کې اوریدونکي تورسري خویندې میندې دې ځای کې چې موږ نن تاسو سره جمع شوي یو جامع مسجد ګلبهار کندهار کې د مخکې نه تاسو ته بیان وشو دلته د الله د کتاب خدمت کیږي د دې په نتیجه کې دو ماشومان د الله جل شانه عظیم شان کتاب قرآن کریم ترجمه سره سرته رسولې د غیر تکمیل په سلسله کې موږ تاسو جمع شوي یو. دا استاد کې د ماشومانو ته 114 سورتونو کې 111 سورتونه ویلې شو د درې او تم ویلې شو. دې کې دا پروګرام منعقد کو دا صرف د یو خوشحالۍ د اظهار په بنیاد دا یو دینی خوشحالي ده او الله دې حکم کړی چې دې سره خوشحالي دل پکار دي. دویم د دې بچو د حوصله افزایی لپاره د مور پلار د حوصله افزایی لپاره د استاد د حوصله افزایی لپاره چې دیو معمولی کار نه کړي دوی کار دی او کله چې انسان یو کار کوي او څوک د حوصله افزایی کوي نو مخې ته ترقی کوي رواني. دریم نور مسلمانانو لپاره په داسې موقع او ترغیب شي د علماو بیانات تاسو واورېده. کله کله انسان یو خبر واوري توجه سره دغه پوجا دغه په ټول ژوندۍ کې انقلاب راشي.
سلورما دردیو د پاره یو مبارکباد هم دی او په دې باندې مبارکي ورکول پکار دي. پنځم قرآن کریم چې ختم شي دا الله کلام دی په داسې موقع انسان دعاګانې وکړي سوال وکړي الله پاک دغه دعا او سوال قبلې موږ ټول محتاج دیو جن دا پروګرام دی وخت سره منعقد شو د دې فوایدو په بنیاد بلدا دې بندو چې موږ تاسو کوم دور کې نو دا داسې دور دی چې د خلقو توجه د الله د کتاب نه د قرآن کریم نه او د دې خبرې نه چې خپل اصلاح وکړي او د خپلو بچو تربیت په اصلاح وکړي د الله د کتاب دا چې ذهن کې تصور کې نه راځي حالانکه د قرآن کریم د سوا د بل سیس باندې اصلاح کېده او هدایت پر راتلې نو الله جل شانه با خپل پیغمبر ته هغه خودنه کړی وي چې دغه کار کوه. د نبی اسلام د بعثت مخکې چې کوم دور دی هغه دور د جاهلیت دور شرکیات پدې کېدا قتل قتال کېدو شراب خوري پدې وا او په هغه نوم سره دور نه دی د جاهلیت په نوم سره دور یادي دا جاهلیت د سیشنو دا الله د کتاب نه خلق نه خبرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې سوچ او فکر کې او په دې غم کې یو غار تلاړو چې کوم خلک حج عمرې ته تللي نو هغه غار مې لیدلی غار حرا ورته وایي مینا کې او دا سوچ کوو دا فکر کوو چې د دې وراني معاشري اصلاح وکړي نو په هغه غم او فکر کې ډېر وخت الله جل شانه رحم په جوش کې راغی جبريل عليه الصلاة والسلام راولي هو نبي عليه الصلاة والسلام تا بسم الله نفس وي اقرأ وایا نبی عليه الصلاة والسلام فرمائی ما انا بقارئ نشم ویلے سمینری د جانی ذکر تعلیم تعلم من نه کړه او نبی علیہ السلام له زور ورکړل ډیر زیات بیا یې ورته اقرا وایا نبی علیہ السلام ایمان به قارین نشم ویلې بیا یې زور ورکړل دریم ځلې ورته وایا د نبی علیہ السلام په خلا د الفاظ جاری شو اقرا بسم ربک الذی خلق او پنځه آیاتونه نازل شو نبی علیہ السلام چې کوم غم کو کوم سوچ کولو واغام دغه بګړاو د غلطي معاشري د اصلاح لپاره نو که یو بل سیزوی چې باغی باندې اصلاح راتلې واغا د هدایت لپاره کافي نو الله پیغمبر ته دا غم او سوچ په نتیجه کې راوړل دا وجه ده چې د قرآن نه هغه معاشره لري و نو په بل جاسه کې دا غلط په خپل ځان باندې هم شفقت نو په خپل بچو باندې هم دا وو ترحم او شفقت نو چې د انسان په خپل بچي او په خپل ځان شفقت او ترحم نه نو په بل چا به راشي دا سپوسم کوم د قران کریم د تعلیماتو لري پاتې شو په خپل او خپل کشران او بچي نو هغه معاشره لري کې وبېرته جوړي
چې په خپل بچو مختلفون نه په خپل ځان باندې بل چا بسره شي. امام قرطبي رحمه الله یو واقعه ذکر کړی دا ساده خبرې کومه. عبدالرزاق مهدي تخریج کړی دی سند باندې خبرم کوي. خدا مقام د کلام خطابی دی. په دې مقام کې د خبرې کې گنجائش شته. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجلس ته صحابي براتلو او ډېر پریشان او خفاو. هر څومره چې خوشالۍ خبره وشو دغه صحابي خندل نه خوشالي باندې راځه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې موقع کې داغه تاسو کړو چې پلان کې څه وجه ده چې مجلس کې داسې خفاو پریشان ناسي. دا خوشالۍ خبره وشي تعالی خندان ناراضي. غیب نبی علیہ السلام نه پویلو. عالم الغیب الله. هغه صحابي ورته وی چې د الله پیغمبر د اسلام راوړو نه مخکې زمانه یو کار شوی دی. اگر چې ما اسلام راوړې خو زه وایم چې دغه ګناه به ما د اسلام راوړو په وجه باندې نه معاف شو. همیشه هغه خبره زما مخې ته او انسان چې کله د غم یو خبره مخې ته د پریشانی یو خبره مخې ته نو هر څومره کسو د خوشحالۍ خبره کوي دا هغه طرف ته توجه نه راځي خوشحالي هم نه راځي. نبی علیہ السلام دې تاسو کو څه خبره اور توبیلا چې زه په هغه خلق کې ومه چې د لونو په پیدا کېدو به خبره کېده او ژوندۍ به خوت نظما چې روش ما بچوندۍ خوله یو موقع کې زمان روش نو زمان بي اگر علامات او ډیر زاری مینت درخواست وکړلو چې پلان کې ته ول جنګو په پیدایش خپکیږي خدای دې ډیر خستره او زتا ته مینت زاری کوم چې دا ته خغنه کې دا پرې ما دا خپل بي سپارش ومنل اجنې می پرېخوا واقع ډیر حسینه جمیله جنۍ و هغه لوی شو به دې حد تور سیدا چې چا د دې درشتي ته پوسو کړلو نو دا خبره په باندې رپد ولګیدا چې او زمال نور او بل بچا کوړه سي دا یو خبره سي کېنو چې دا آسماني وحي سره تعلق نه دې زمانه کې د قران سره هر زمانه کې نو د خلق عقل افکار پر دوست دومره سوچ نه کول دغه وخت خلق چې زمانو د بل کور ته سمزي زمان خور د بل کور ته سمزي دا څه چې پیدایم د چانو دام د چالو وا د چا بخور وا او چې کله قرآني تعلیمات ته شمه ذهن دماغ عقل کار نه کوي بس خبره باندې پلان ولګي دا شیطان نه ته چې امړه امیر ته چلم خو چې مورته باندې وخت په چکرې بیایم ناوي مای مورته وی چې پلان کوي دنن چکر لازم او دا جنې ته سنبال کړ چې په چکر بوزم هغه یې خره خوشاله شو چې دا پلان کې عمر کې ډېر خوش او چې کې به ژوندې خولې او عمر خوشو چې دا نه په چکر یې بیا جنې سنبال کړ پاجي کپړي او راوستوري وایزه چې کله دروازې نه وتم دا مور امر سره وته اما دې چې پلان کې چې ته دې جنې ته څه تکلیف ولا رسې دا یو وسه راته موکړو جنې مې روانه په بلاره اما سره خبرې کوي بابا راته وای دا یو دا خیال چې ما په چکر دی او ما خدا په خدا د مرګ د پاره زتلم یو بیابان زنګل کې ګرځیدم زېمې کتو دی لا چمړې کوم نو په دا بیابان کې ما یو کوی ولیدو چې هغه شړ کوی
ما یې بس داسې مناسب دی د دې د مرګ دپاره هغوی ته چې زه ور نږدې شوم د ماشوم وه نو دې ټیم کې دا ماشوم ما د لاس نه ونیو ما دې کوی ته اچوه نو دا پوه شو مرګ یو ګران څیز دی نو چغې کړې یا ابتی ماذا تفعل بی اے بابا ما باندې سکے ما حسن دی ویلا ما وری کوی ته چغې وایي دومره چغې وایي ما په ځای کې رحم راغی شفقت راغی پرېږدي خو ده د شیطان خپل کار شروع کړی دی نارا بس عزت چوب دا بیا خلک ساته پوښتنه کوي مړې کدا سي د موقع بیا یې داسې په جذبات کې راوستم چې راوستم نو ما بیا منډه کړه دا جنې ما د لاس نه نیوا چې نیو مې نو چې نکړه یا ابتی ما ذات فالوی اے بابا ما باندې سکے ما حسن دی ویل ما ولي وجني به چې والی ما ځکه بیا رحم شفقت راغی الله الله پرېم شیطان چرته دی داسې جذباتو کې راوستم اما دوی چې دا مجاړي پروای چوي نو دریم ځل پسې بیا روان شو او چور له ما مضبوطه ونی ودل اسو کوونه په دې ټیم بیا دې چې والی اما دوی چې بابا ما باندې سګي ما پسنه دي ای بابا چې راتله ما خبره غوتا دوی چې ته دې تسنه وای اما تسوي بس جوش راغسته لاسو په دوړ نه نو ما دي کوی ته ورواچو الله الله دی کوی کی دې کمی چغي والی دې کمی کوکی والی او دومره یو جوړ چې اخر دې आवाज ختم شو نو بس پوه شو چې مړ شو زمانه دا یو عمل شوی دی دا خبره زمانه کې ته الله پیغمبر دیو جن مالا خوشالي درازي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله دا خبر اوریدا دمرا خبر شو ته وی د اسلام د مخ کې کومې خبرې وي او په ما چاله سزا ورکولې نو ما بداله په دې عمل سزا درکړې وي تاسو کې دومره رحم شفقت مونږ او تاسو یقیني چې دا خبر وو نو دا وایي چې څومره ظالمانو په بچو شفقت نه راځي دا یو دلیل دی چې د قرآني تعلیمات څومره سوګلري دور سره سختي خپل ځان په خپل بچو شفقت نه راځي خو دې دور کې چې مونږ او تاسو کوم ژوندۍ تیرو د خپل کشرانو په اړه نو هغه سړی ته موږ ظالم وایي دا دومره ظالم خپل لورې کوی ته واچو مونږ داونه ډیر ظالمان کړو که په قران سره د خپل بچو تربیتونه کو اصلاحونه خپل اصلاح امام ترمذی رحمه الله یو روایت نقل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع کې ناسو یو आवाज د دماکی واورېدو صحابه کرام ناس دي تاسو یو کو تاسو سره واورېدو او دا غرب نسی شو صحابه وی الله کوي رسول کوي ته پته نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا غرب د دیو جانم دخلینا الله یو کاڼي ته حکم کړو چې تک تزا درون کاڼي چې د بار نه کته زم سمره تیزي ان کاڼي روان او یا کالا کاڼي روان او یا کالا پس نن جانم یخت ورسید د غرب دغه جانم ګند تمره جواب ونن موږ تاسو په قرآنی تعلیمات سره د خپل بچو تربیت نکو نو هغه سړی خو یو کوی ته چولې او چرتا دیر شپټو شل پټو موږ تمره ازمي کاندي تا چو چې هغه او یا کال کانه د یتر سپس
الله مت قرآن کې سوي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے مومنانو ځانم بچ کړئ خپل اهل او عیالم بچ کړئ د اور نه مونږ سکو خپل ځان بچو خپل اهل او عیالم بچو ورتا مونږ خپل بچو کم تربیت کړي دي کم ماحول ته مونږ داواله کړي دي کم والد سے صدا سوچ شوی دی چې څومره په سختۍ زه پیسې وګټم او د هغې په ذریعه باندې زه خپلو بچو له په پیسو جانم والم کور کې چې زه بچي ته ډیش ولګم او دې ډیش ته زما دا بچی ناستي زما اهل او عیال ښځه او بیبي ورته ناستي نو څه خیال دی په دې کې څه ثواب دی اجر میلاویږي په دې باندې جنت میلاویږي دوه لارې دا واضح خبره ده چې په دې جانب میلاویږي په پیسو باندې موږ خپلو بچو له هغه ظلم کندار دا موبایل چې موږ خپلو بچو له اخیستی ټچ موبایل او شپه ورځ په دې کې زموږ دا بچې ګوتې وهي او سترګې پکې ورګرډي په غوږونو اوري دماغ یې دې طرف ته متوجه ګرځي په دې کې څه پاکي خبرې شیطان چې خلک ګناه ته راکاږي نو د هغې لپاره خپل طریقې په ګناه کې څه یو پیدا ورته مخې ته دا ټول هغه د خپل لاس نه خپل ځان خپل بچی جانب ته اچوي زموږ مساجد مقدس مقامات دي باقي ګراني بچاني غږی د موبایل نه راځي زموږ کشران د وخت د مخکې بلوغ ته ورسېدل د موبایل ته راځي دا الله پاک موږ له لاسونو راکړو چې قرآن پرې راواله او د قرآن باندې اړه اې دې مقابله کې موبایل راځي موبایل باندې اړه دا د قرآن مقابله کته په دې کیمرا کې سره دا خپل لاس نه خپل بچی جانم تاج عزت مند خبره داوا چې قرآنی تعلیمات سره تربیت ولشي نبيان دي انسان په خپل ځان شفقت نه په خپل نه په بل چا به شفقت راشي بیا دغه بچي چې داغه ته تربیت په قرآن و نه کړلو داغه تربیت تا په وحي آسماني و نه کړلو دا بچي به یو ماحول تزي دا ماحول اثر باري ستا جسم شفقت باغلی شي او شفقت پتام شي دنیا کی وستا د پاره درد سری او دنیا کی بتا ګورتا چې قیامت کی وسنګ تعالی سفارشو کی او تا جنت تبوس ما یو کتاب کتو اسدی پوری ته خبره کوم چې بچی تربیت په قران نه کې نو ماحول تزي کتاب کی ما داسې واقع ونی دا جو عالم ذکر کړو هغه ز حج ته تلم حج کی مینا کې ناسو مینا کې درې ورځې خلک اړای نو دا خلک مې مینا په دیواله کې د جسم مچ یو ناج زما په سوچ کې راځي چې ټول رضات خلک حج ته راغلي دي په دې کې باندې چا حج قبول شي او د چا باندې قبول شي دا سوچ میں کون پڑے کی مالے سے پرکاری رالا دشو ندی خوب کی معنی سے آواز ہوری دو جسا کا سمر خلق حق تراغلی در طول خلق حج قبل شوئے دے صرف پلان کے جد پلان کی زوئے دے او در بلخ نالا قیب سیدون کی اصلی حج نرے قبل شوئے او نور در طول خلق حج قبل شوئے ذرائم شمائی چلے دا سمر بدبخت سڑئی ټول خلک حج قبول شوی د دنیا قبول شوی روان شو تپوس می کول د بلخ د قافلې نو جماعت تپوس وکړلو نو ما ته خلک په د هغه تورست ما تپوس وکړلو پلان کې سره او ما ته وی ته چې چا تپوس کې نو دا دې سره نه چې څه د دیناسي دا تلې په عبادت او مصروفي په منځ کې په نوافلو کې دا متا د مینا په کندراتو کې د مکی مکرمه په کندراتو کې ملوي د تیتا ته نشي ملوي
حیران شو چې داسې نیک سړی دی حج یې ولې دی قبول روان شو چې تلم د مینا کندرات د مکې مکرمې کندراتو کې واقع ما یو سړی ولیدو چې په عبادت ولاړ دی خو مورزین دغه لپاره ځان پر رسوم تړلې چې کله سلام وکړ ما سلام واچولو نماز رې وعلیکم السلام په بیرو چې وایي زما باندې کې څه کو دي حیران شو وای ما ورته چې ما استاد باندې کې څه کو دي دلې چې ټول خلکو حج کوم شی استاد دې کوم شي یا په جړا شو چې وي وجړ ما ته وی چې دا زما سره ختم کال چې حج ترازم او هر کال یو انسان درس کوي زما مبارک ما ته غره رسی چې دا حج نه دی کوي زبیا مو چې نه دی غرکتا کم درسي جرم کړی دی چې سلوي کال حج ته کې ونه کوي پیغام ته قصو جمهور پلار زما تربیت نو کړي نظم یو ماحول تتلم نو ماحول کې سره مدګر سره شوم راغله نو پر نو پریم داو چاغو د نشید ماشي کولی نشید ابتدا شروع شله غوسم شروع دي نسوار او سنټو چرسو بیا بسې لاړ شي شراب ته ټرو ته هروین ته سورسي زندگی تباش نمام داو سره نشید تماشې شروع کینو تر کې شراب وسو ته ورسې نو رمضان ته یو ورځ پاتې و د شعبان اخرنۍ ورځ و په دې ورځ د ټول مرګرو ستره مو شراب مو سسکري نشه دغه ما خپل روز پورته را زما مور تنور لګولې او روټي پخولې شکور د زور نو ته رسوم چې نشيو د نازي کېږي راځي تاویږي راځي دا چې کو ګروان دا مور په ما پوښ چې نشه بیا کړی نور علامات چې الله دې تباہ او برباد کا سبال روزه د رمضان اول ورځ ده او ته بیا د شراب سکري د خلکو سره وې دا خبر ما بده ولګي نه ما د امور د راسو پورو وینو د تنور ته مستور واچو اما تنور کې سړپرې شو زما مخزه ودنه ما بسرال زه ګور تنن استم کمرې ما به سپل چې کله سحر شو زه په وښ کې راغلم ما د خزینه ته پوسو کوسي چل شوی خزی ما ته ویل چې تا نور تنور ته چولې دا او سم کړې شو او سعودي بیا وتا په دنیا کې تنور تاچي سوچ ورته کوا د ډېر پیمانه شو دا نه پس ته حج راځم زما توبه نه قبلي دا خبر دې پوری کوم عزت مندو چې قرآني تعلیمات نه خپل لري بچي دي نو دا وی سبا دا جوړي چې پستا پسته کې بچي ته شفقت نه ایتري وځي او د بچي شفقت پستا سره نه هو تاسو ته مونږ وایو عزت مندو بچي هم د قرآن ته کې نه وای قرآني تعلیمات سره په تعلق پیدا کړي درس قرآن چې کی پابندۍ سره کې ته کې نه دا قرآن کریم د اصلاح کتاب دی د هدایت کتاب دی بنشته نو بدی کو زمو سره غم پیدا کی کم غم د آخرت غم د قبر غم او دا غم چې څه پیدا شو امید ده لپاره به مهنت کی کوشش وکړي دا بچی باندې کان صالحانی په دنیا کې هم د سر نه من پس هم دا بچی کتاب قرآن وي د دې پوج ستاسو سرتاج ولې کیږي د دې پوج تاسو جوړې درکولې کیږي د دې پوج ما ستاسو خاندان لس کسان باو باندې د بدو ګناونو پوجا د جهنم سزا غتري او بچي علم دی پوک او یا کسان بچي سمرا خبره او موږ او تاسو ته سوچ راځي چې رګزو بچي علم وکمو قرآني تعلیمات وکما نو ګنې د ژوندۍ بسم تیری جو دې بسفري دا سوچونه پریدو کریمه کې از خزانه گبرو ترسا وظیفہ قرداری دوستان را کجا کنی محروم تو کی با دشمن نظر داری اے کریم ذاتا چتا تش پرسو بود پرستا
خوراک ورکې دوستان بچر ته محروم کې تجي په دشمنانو باندې نظر لري دا سوچونه فکرونه مکوي رازق الله محمد صلی الله علیه وسلم اغل رزق الله ورکو صحابه کرام الله ورکو تابعین الله چې د قران خدمتونه کوي هغه ډېر خبر کوي ژوند به ستاسو لپاره بدر دي سنې معاشري لپاره بدر سور نه دا واضحه زموږ استاد سمجھ ترسري دا خوش قسمت بچی دي لارې خوش قسمت دي دا محله خوش قسمت ده چې په دې یو پروګرام جوړ دغه بچو ته دې سورتونو صرف هغه لفظي ترجمه کوم او دا څو خبرې په تور تمهید تقریبا وشي او بیا هم تاسو له چې خپل بچی طرف ته متوجه کړئ په خپل د قران سره تعلق پیدا بسم الله الرحمن الرحیم قل اے پیغمبر هو شان دے اللہ احد اللہ پاک یو دے اللہ الصمد لم یلد لم یلد سوکے نے راوڑ ولم یولد چانے دے راوڑ ولم یکن له کفوا احد نشید اللہ بمثل شو دا قرآن کریم غٹ غٹ پینزہ حقونه یو په قرآن ایمان دویم دریز د کول دریم خپل عمل کې راوستل سلورم د عمل ته بیانول پنځم خپل پیسري پرې کول نو دا قرآن باندې زموږ ایمان دی د کولو کوشش وکړو دی بچوږي یا په عمل کې راوستل دي بیا د عمل ته بیانول کول کې عبادت بیان خبره او اهم خبره مخکې بکې چې هغه د اخیری اصلاح د سورۃ د اخیری اصلاح ذکر ورپسې دو سورتونه دي ته معوذتین وي دا د دم سورتونه دي د حفاظت سورتونه دي د انسان لوی دشمن شیطان دی او بیا هر هغه څوک دي چې د شیطان په لار روان دي هغه حفاظت پکار دی بیا کوم تکلیف چې انسان ترې دوه قسمه یو ظاهري او بل باطني روحاني نو په اول صورت کې استعاذہ د مضرات جسمانیونه هغه نقصان نه چې جسم ترسي او ورپسې صورت کې استعاذہ د مضرات روحانیونه بسم الله الرحمن الرحیم قل قوایا اعوذ بناورم برب الفلق ورب سبا من شر ما خلق شر دا غسن چې الله پیدا کړی دي ومن شر غاسق عند شر ترين اذا وقب كرج فخشي ومن شر النفاثات او د شر د حقوق او منافل او قد پورټو کې ومن شر حاسد شر د حسد کرنے اذا حسد کله چې حسد کوي یو خبره کافی تشریح وایي اختصار د وخت د وجه ولفظي ترجمه اتفاق بسم الله الرحمن الرحیم قل اے پیغمبر اعوذ پناهغړم برب الناس پرم د انسانانو ملک الناس بادشاہ د انسانانو الہ الناس معبود د انسانانو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چې ورکی رستګیدونکي نه خناس رستګیدونکي دوی چې د قران سره چا تعلقي نو پاغه باندې غلط اثر نشي کولای او چې چا د قران سره تعلق نو کله په یو طریقې سره تبا کوي او کله اول کوشش کوي چې عقیده خراب کړي یدا ضرور ورو عقیده چې بچي د بدعات کوي هغه نه بچي نو غلط رسمونه رواجونه چې مالی نقصان ورته ورسي هغه نه بچي نو بیا په ورو ورو چې هغه نه بچي بیا نور وسوسه قرآن سے چاہ تعلقی انشاءاللہ غیدین محفوظ بھی الذي يوسوس جوسوسیہ جیبی صدور الناس پسینو دے انسانانو کی اور سینو کی زرد نظر کی وسوسی راولی کل یوشن کل بلشن من الجنتی لپیلان والناس دے انسانانونا قرآن اول کی با اقل کسین بس دا قرآن زمان پورا دے زمان پنشی دا ضرورت نشتا دا قرآن سره الله زموږ صحیح تعلق پیدا کړي دا یو ځل باندې نه بار بار بداوي بیا به شروع کو او بار بار بداوي ټول جهان په پریدم قرآن د پری خو دونه دی
ځان به تر قربان کم اسلام د پرېښودونه دی لګیا وي خلک څوک به سوی څوک به سوی د قرآن دشمنان هغه وخت کې مو وسم شته ته د هغو پروا نه کوي دا د الله کلام دی دې سبب محبت کې ودا به بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام خاص مهربان دی الحمدلله ټول صفاتونه د کمال خاص الله لره دي رب العالمین پالون کې مخلوقات الرحمن الرحیم عام خاص مهربان مالک یوم الدین بادشاہ د ورځې د قیامت ایاک نعبد خاصه بندگی کوي ایاک نستعین خاصه امداد غواړو اهدنا الصراط المستقيم وغير مهتدى رسلا صراط الذين لا كسانوا انعمت عليهم انعام کړي پاغو غیر المغضوب عليهم چې غضب نه شي پاغو ولا الضالين دي گمراهان آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم الله فيكم انا دي حروف ذالک الكتاب ودغ کتاب لا ریب شک نشته فيه دي هدن هدایت کونکے للمتقین پرہیزگارانو تا الذین اکسان یؤمنون کی ایمان روڑی بالغیب بغیب ویقیمون الصلاة بالقائم ایمان زلرا ومما باعث داسنا رزقناهم چن ورکڑی ينفقون دی خرچ گئی والذین اکسان یؤمنون کی ایمان روڑی بما فاغسا انزل الیک جنازل پیشوری تاتا وما باس انزل جنازل پیشوری من قبل کستان مکی وبالآخرة بورز آخرت هم یوقنون دی یقین ساتی اولئیک دغ کسانا لا هدن من ربهم هدایت بانی دی وسولار بانی دی طرف دق پدربنا اولئیک ودا کسان هم المفلحون دی کامیاب دی